لعان مناسبة التنافس واضحة خبرنا سيك الطلاق نفرات نخذ الزرية لا نجي لعان الزرية ومولانا سيف أستاذ قال لي كمان أكثر النبي بيد النبي مخير مولانا سيف لعان خبرنا لعان وأخذ كما قلت لعن لي لعن ستميلي كيجي إبعاد الله رحمتنا نشوف كتاب مشتمل بلعنت तो दी वजह नुम दलियाने और तक ये खावता लेकिन मौलाना सिर्फ इस्तात तो क्या ले तो देखिए कोई हमारे लानत दे देखिए हम सारी लानत हुई अल्लाह अन الخامس लानत अल्लाह अलैहि कान من الكاذبين او خطب سوي ان غضب الله عليها ندير دلعان में की غضب वाले वाली नहीं हमारा आगे जवाबुल बुखारी की कड़ी बिया करते हैं मां भी चुके मुद्दई साले शोरो दने की मुद्दई रजुल ने शोरो द जाने की नंबर 1 नंबर 2 आयत के बद आपद करेगा आयत के रुबे लान जिक्र दे नंबर 3 कदा सड़ी रुजू की लिआन खत्म शो तब हद खत्म ورقم लिआन खत्म शो ذكر الله नहीं और नंबर 5 गजब से तवील किएगी तो अल्लाह गुस्सा غضب او لعن غضب تیس شي لعن دیگر غضب دا الله غصه راشي نو الله د خپل رحمت نه لګي خبر خلاص دا یو څو وجه شوي اوس ما د تمخ کې وینو دا په پوي کې چې زمون په دې باندې د لحاظ څه شي شهادات مؤکدات بالایمان دا ایمان ثلاثه په دې کې دي ایمان مؤکدات بالشهادات یاد لرئ شو خبر زمون دلیل سره زمون دلیل نص قرآن دې قرآن شریف کې الله فرمایي فشهادت احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخدايا یاد لرئ شو تعبیر الله په شهادت کړي او صبر د خلاف به کوم ځای کې وروزي صبر د خلاف دلته وروزي چې کچارته خدای کتابیه ده زموږ پولیس باندې لعنت نشته ولی نشته ځکه خدا اهل د شهادت نه په خلاف مسلمان کړي او د ائمه ثلاثه پولیس باندې لعنت شته ځکه اهل د یمین ده دا لګي چې یو کس پکې حر دی او بل عبد دی یا عمله نو بیا پکې لعان نشتا ولی نشتا ځکه د نوم پرې دوی اهل د شهادت نه دي او د ائمه ثلاثه پرې باندې یمین دي اهل د ایمان دي درې مې خبرې راشه د لعان فائدہ څه ده سړی د حد قدم نه بچو دا فائدہ شو او خدای درجه نه بچو زور پسې شاه نور خبرې مې پکې کړې دي اور ابشر ان شاء الله وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا عبد بن سليمان عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلعنين في بلد مشرب فماذا ابن زبير ده العراق اميره مشابه زيران فقمت مكاني الى منزل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعمر استاذنت عليه فقيل لي انه قال فسالت اقول كده هذا ما خبر موردي ابن جبير انت ابن جبير يا ابن جبير هنا ذلك ما جاء بك الا حاجه قال فدخلت فاذا هو مضطرش قرض على رحم لكن يا ويلاد چې کوم زل وته پښتو کې وایي د صابر پچا چې کوم شی پروتي فقلت يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان لا نفرق بينهما قال سبحان الله نعم تعلم تاع الدبر العلم دي او تاسو پر دا مسله نه معلومه شابه زرا ان اول من سال عن ذلك فلان وفلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو ان احدنا لا راى امراته وانا فاعتذر كيف يصنع ان تكلم بامر عظيم وان سكت على امر عظيم قال فسكت كيف حد قدم في الابي كنت في خلص البستر کی سیکھ لگائی فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سالتك عنه قد اذا تجول بك اذا تزوم بك مبتلى شو شباب فانزل الله هذه الايه التي في سوره النور والذين يرمون ازواجهم ولم يرمون بالزنا حتى ختم الايه فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره کدی انکار کی حد قدر باور کما خدای خپل خدای ده پیدا ده اما من عذاب الاخره فقال لا عذاب الدنيا حد قدر دي اول د عذاب د اخرتنا
ورپسې نو ګوره هوښیار دا دی چې سر غوره کړي په اعصر باندې دا غوره کړو د آخرت نه ولې که په ښځه د الزام ولګو هلې مو شرموله بچي قوم تباه دې کړو شبه ما كذبت عليها ثم ظن بالمرض ووضعها وذكر عذاب من آخر فقالت بعثك بالحق ما صدقا قال فبدا بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم ظن بالمرض فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه ولې کدی نه کړی یو فراش ملوث کا بل د دې ظالم د برکت نه بچی نه پېښو او د بچی میراث هم د پلار نه ختم شو او قوم په شرمونو شرماو ثم فرق بينهما وفرق بينهما ذيك د موږ دایمو ثلاثه اختلاف دی هغه وی چې دا لعاب په خپل تفریق دی ما سویلی ودتا یا په قاضي تفریق یا په طلاق ورګي دا زما دلیل شو ولې لکه لعاب نه پسم د جایز دی کلی رجوع کوي دا تکذیب به کې خدای خپل پاتې شو حتی قضا کوله خلاص شو دغه یو بل خبره ده د طرفین پولیس طلاق د لعاب طلاق باید دی چې قاضي تفریق کو کیسه کې شو لکه دې طلاق ورنکي او قاضي تفریق کو کیسه کې شو طلاق باید د طرفین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام محمد صاحب باندې او د امام ابو یوسف ظفر او حسن بن زیاد دا غي په حرمت مؤبده دي دا الف قاضي تفریق کوي دا ورپسې د نور مسائل تر ما بيستل عن سالم بن سعد او ابن عباس ټول بخاری مسلم کې او دا حذیفه تبرانی موجب اوسط کې او ابن مسعود په مسلم شریف کې دي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن رجل امرأة وفرق النبي صلى الله عليه وسلم والحق الولد فنسبه وارث کې شبه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لو ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن سعد بن اسحاق عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبرتها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأل عن ترجع على كونه تسأله شابسه واپس کې کوم په بنو خضره کې ولی ان زوجها خرج فطلب مريان کې له ابو تقديري وته حتى اذا كان بطرف القدوم د زينم دي چې ان دور سید د مدینه نشبت ملبا لاحقهم امريان سر په وسفر فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه قالت فقال رسول الله نعم قال فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره یا فی المسجد جبار وتم ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت قال فرددت عليه القصه التي ذكرت له من شان زوجي قال انفسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وراتنا عدت مكتوب عليها دا ولد الله فريضه ده كتب عليكم قصاص مغفرت شوي ده دینه پتا ولګیدله یو څو خبره معلومه شوې یو خدا کا خاوند د کارې کو یوسیږي د امسایانو په باندې کېدل یو دا معلومه شوه دغه څه معلومه شوه چې نسخه د حکم قبل العمل دا ورته وی کول دا عمل نه مخکې نسخه د حکم راغیدان ته معلومه شوه ورپسې شاه فاعتدلت في 4 أشهر و10 قال فلما كان عثمان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به خبر واحد حجت شو خبر واحد نه یوې خدای امر حجت شو عثمان په حكم جاري وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري لکه په دې کور کې د غلا یاري کې څوک د شپې راځي څوک وسره وینا مثال بتاو یا بعد وخت دې زمانه کې داسې مجبوري راشي چې ډاکټر ته دلته انتهایی سخت ضرورت دی په ډاکټر ولا کور ته راځي چې په بیا باندې او په ډاکټر کور ته نشي راځي بیا ودی شي سخت ضرورت دی
والبسيجة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها نعم. سفيان الثوري شافعي أحمد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وبعض أهل العلم نسوق مراد علي بن عباس عائشة ناصرين علي ابن عباس عائشة رضوان الله عنهم أجمعين أو التابعين كحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ضم علي ابن عباس عائشة صديقة أو بتابعين كمسوق حسن البصري وعطاء يو خبر ده ولكن أبو دليل شتا تم دي بداري قلت كده ده حضرت علي رضي الله عنه رواية ده سرينوتا بداري قلت كده سنن بداري قلت أو ده حضرت علي رواية مرفوع إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حكم المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت أن تعتد حيث شاءت جكم دي أخوخي عدد كتير كي وقت انتهاء ضعيف رواية علماء ضعيف جدا فالجواب هم دي كل شيء إذا عارض وجد به عارض التمام به والبسيشة بسم الله الرحمن الرحيم بس أصبح الفرق بين الأسفل وقفنا